او خبر یې پروسه کال عظیم مجاهد دلته په سټیج موجودو او نن د شهادت هغه جام اسکله ده په قبر کې لګیا ده د نعیم مقیم ننداره او تماشا کوي. عظیم مجاهد مولانا محمد اسحاق رحمه الله تعالی رحمتا واسعه شهید شو مرګرو خوب کو کتو چې زه خو د شاتین لاندې پروت یم. واقعي چې ویله ټولو دغه ته جهاد وایي. ډېر خلک چې دې مولایانو څه کړي دي دا لوی لوی لیډران چې نن را راوتي دي دی خو یې د خلکو زامن کابل کې چې کوم مړه کړ. لوی لوی لیډرانو نه ما واورېدل انتخابي جلسو کې دا خبره کوي چې دې مولایانو څه وکړ پردي زامن یې هلته لاړل او مړه یې کړ. ستا خوله دې خدای ماته کړي. مړه یې کړل که شهیدان یې کړل مړه یې کړل که شهیدان یې کړل. دا رسول الله مبارک پسې صحابه لېږل او هغوی به هلته جام د شهادت نوش کو. نو رسول الله مبارک ته دا ویلی شي چې پردي زامن یې هغه مړه کړل. صحابو به چې دا لوی لوی د مجاهدینو قطارونه لېږل. زه وایم د دې لیډرانو په خوله باندې دا پلیته خبره راځي څنګه؟ کم کسان چې په افغانستان کې مړه شوي دي دا د شهداو په اعلی ارفع مقاماتو باندې فایده شوي دي او دام د خدای فضل دی چې د آخرت ورځ موجوده ده. د آخرت پر ورځ به ګورئ انشاءالله چې طالبان او دا شهیدان به ډومبني صف کې ولاړي. دام د خدای الله تعالی چې کوم دی احسان دی. په کومه خوله تاسو دا وایئ چې د علماو هغه د قوم زلمي ولېږل. علماو خو هغوی ته د شهادت هغه لاره وښیله. اصل شیخو هغه شهادت دی. قرآن وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. څوک چې د خدای په لار کې خپل روح ورکړي هغه ته مړی مو وایه بل احیاء دا ژوندي دي ولکن لا تشعرون. تاسو په هغې نه پوهېږئ. الله تعالی مجاهد ته هغه عظیم حیات بردخي ورکي. هغه لګیا ده د نعیم مقیم نندارې او تماشې کوي. نو دا عظیم مجاهد په نوسو کې الحمدلله مجاهدین موجود دي او دا خوند کوي. زما وروڼو اولیاء الله لا خوف علیهم په میدان د جنگ کې چې وځي هغه د دشمن نه نه یریږي. هغه د دې غم نه کوي چې مانه به بچي یتیمان پاتې شي زما ښځه به کونډه پاتې شي. شهید د مخکې نه د سره فیصله کړي جنگ ته تلل ټوکه نه ده. جنگ ته تلل ټوکه نه ده. مخکنی جهاد و طالبان لا نور راغلي. زه میرانشاه کې یو پټرول پمپ سره ودرېدم پټرول مو اچولو. هغه د پټرول مالک وی کېنئ مولوي صاحب لږ فقط کې ورسره کېناستم. یو سپین ږیری په لاسو کې تسبیح وي راته وایي دا ټول د امریکې په دولت دا خلک لګیا دی جنګ کوي دا د امریکې دولت دی. مې کاکا تا ته دا خبره مناسبه نه وه. ښه ږیره دی او تسبیح دې لاس کې دي. وی نه نه مولوي صاحب ته په څه پوهېږي. مې کاکا تو خو غریب مدرس یم دومره طاقت مې نشته خو یو 1,000 روپۍ در کوم سبا دې بوزم. هغه ورځو کې جلال الدین حقانی په تور غر باندې جهاد کولو خوست لا نو فتح. مې زه دې هلته بوزم صرف هلته کې ته یو 2 غنټې ودرېږه کوم ځای کې چې لګیا دی مجاهدین په ډومبني صف کې دي. رنګ یې تک زیاړ شو د پیپل پاڼه ترې جوړه شوه. فبهت الذي كفر. مې دا جهاد په دولت نه کېږي. په دې کې هغه مالدار خلک راغلی دی. هغه مالدار چې ستا تمام میرانشاه بلکې وزیرستان درته اخیستی شي. جهاد دا د یو جذبې ماتحت کېږي. یو سړی چې میدان جنگ ته وځي هغه د خپل زړه سره مخکې نه فیصله وکړي چې زه ځم معرکه کاردار ته د دې پته نه لګي چې زما د کپرۍ پرزې به اوله لوځي او که د ډه ټوټې به مې لګیا دی الوځي. هغه مخکې نه دا فیصله کړي. جهاد د هر یو سړی نشي تللی. غټ غټ خلک نشي تللی جهاد.
جهاد ته هغه نوجوان، جهاد ته هغه بهادر دي چې هغه د الله تعالی سره مخکې نه عهد و پیمان کړی چې مولا ستا د الهي کلمت الله دپاره ځم، او ډېر په بهادرۍ باندې د الله تعالی نه دا سوال کوي. نو زما وروڼو دا لیډران اکو بکو وایي چې دې ملایانو پردي زامنو لېږلو هلته شهیدان کړل. زما وروڼو دا علما خو قابل صد احترام دي. طالبان څوک وو؟ طالبان اصلي سوچه مسلمانانو، طالبان اصلي پښتانو، اصلي پښتانو. نو تا ما باندې فرض وه چې زما یو ورور ګاونډي هغه لګیا دی شهید کېږي، پکار ده چې زه د هغه مدد دپاره ورسم. رسول الله مبارک فرمایي انما المؤمنون اخوه، تمام مؤمنان خپله کرونه دي. رسول الله مبارک فرمایي مثلکم کجسد واحد، ستاسو مثال د یو تنې په شان دی، فقط نه ګوته چې درد راشي تمام جسم بې قراری. رسول الله مبارک به صحابه لیږل د الهي کلمت الله دپاره، او صحابو به شهادت هغه خپل سعادت ګڼلو. رسول الله مبارک د موتی جنگ ته صحابه لیږي، څه وایي ورته؟ د رسول الله د مبارکو شونډو نه قربان شم. رسول الله په مبارکو شونډو په پاکه ژبه صحابو ته خطاب کوي چې علیکم زید بن حارثه فإن أصيب زید بن حارثه فعليكم جعفر بن أبي طالب وإن أصيب جعفر بن أبي طالب فعليكم ابن رواحه. په مدینه کې رسول الله د درې جرنیلانو د شهادت هغه لګیا د پیغام ورکوي چې ستاسو کمانډر د جنگ هغه زید ابن حارثه دی، دا د رسول الله محبوب ترین صحابه د رسول الله دی، په دوی باندې نیولی و، په خپل زوی باندې نیولی و، ورته به زوی وي. اول به کمانډر زیدي، که زید شهید شي نو بیا به جعفر ابن ابي طالب دی د تر زوی دی، او که جعفر ابن ابي طالب شهید شو نو بیا به ابن رواحه جهاد کوي. رسول الله مبارک مدینه منوره کې او صحابه لیږي. هلته چې صحابه ورسېدل، موته مشهور ځای دی، ګوري بلقا مخامخ بل ښار دی، په بلقا کې 2 لکه کافران رومیان را جمع شوي دي او مسلمانان 10 زره وو. یو صحابي ملګرو ته مخ راوګرځولو چې یا اخواننا والله رأينا كثرة عدد الأعداء، تعالوا نخبر رسول الله بكثرة عدد الأعداء، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بالزحف فنطيع أمر الرسول في كلتا الحالتين. مرګرو دشمن ډېر زیات ته موږ لږ یو، راي رسول الله مبارک ته سړی ولیږو او ورته وایي چې دشمن خو ډېر دی، نو یا به رسول الله موږ ته نور کومک او مدد راولیږي، او یا به راته وایي جنګ مه کوئ واپس شئ. ابن رواحه چې دا خبره واورېده نو یکدم پاڅېدو او سخت غصه شو او وی یا قومنا والله ما حاربنا اعداءنا بکثرت العدد والعدد. موږ د دشمن مقابله په مټو او په ډیره وسله نه کړې، بل حاربناهم بهذا الدين الحنيف، د اسلام په برکت موږ مقابله کړې دي. تمام صحابه په یو طریقه جواب ورکو چې قد صدق والله ابن رواحه، په خدای مې دې قسمي ابن رواحه رښتیا وایي. بیا د غصې نه ابن رواحه پاسي او یو قصیده اورئ، دا قصیده اوس هم د ابن رواحه شهید په قبر باندې لیکلې ده. تاسو د خدای هغه ځایونو ته بوځئ چې کوم ځای کې موته کې د دغه شهداو قبرونه دي، دغه عظیم مجاهد صحابي په قبر دا قصیده لیکلې ده: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا. زه خو د خدای نه د بخښنې دپاره راغلی یم، میدان د
شام ته دې ته نیم راغلی چې د شام غرونه وګورم، د شام سړی وګورم. ما د مدینې منورې هغه پاکه ایمانی فضا دې دپاره پرېښي ده چې خدای مو وبخي. لکننی اسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا، چې دشمن ما په تور ووي او زما د بدن نه وینې په زګونو زګونو روان شي. جنگ کوم دشمنان وجنم او ما باندې یو کافر حمله وکړي. او طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفض الاحشاء والكبدا، یا ما یو کافر په نیزه ووي چې هغه نیزه زما دړه او زما د جګر نه پورې را پورې وځي. زه دا غواړم ولې حتی یقال اذا مروا على جدسي یا ارشد الله من غاز وقد رشدا. خلق به زما په قبر تیریږي، راته به دعا کوي چې آفرین دی مجاهد ستا په جهاد. نن موږ مولانا اسحاق نوم چلو نو رحمت الله علیه په وایو جهاد هغه یو سړی ژوندی کی. وعلى كل حال دا پاک خلق والله تعالی و یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو د خدای نه ویریږئ. وکونوا مع الصادقین، د رښتونو سره مل وټل شئ. دا حاجی محمد امین مجاهد رحمه الله تعالی رحمتا واسعه، او دا اولیاء الله، دا شیخ معین الدین اجمیری رحمت الله علیه، دا شیخ رحمکار رحمت الله علیه، او دا شیخ پیر بابا علیه الرحمت، او دا با یزید بستامی، او دا داود موصلی، او دا حسن بصری، او دا محمد ابن سیرین، او دا پزرګونو باندې اولیاء چې مونږه دا غي نوملو او دا غي نه پس مونږه وایو رحمه الله. دا صحابي نوملو مونږه وایو رضی الله عنه. دا رښتونی خلق، اولئک الذین صدقوا، دا رښتونی خلق دي. نو الله تعالی مونږ ته حکم کوي چې او خلقو د رښتونو سره شي، د مخلص مجاهد سره شي، او د هغه پیر سره شي چې کوم د قرآن او د سنت تابع وي. پیر هغې ته وایي چې هغه د شریعت تابع وي، هغه د رسول الله د سنتو تابع وي او د بدعاتو نه لرې ګرځي. مرحوم ما لیدلی د دارالعلوم حقاني ته به راغی، د علماو سره مینه وه. د دارالعلوم حقانیه په تعریف کې د رسول الله په روضة من ریاض الجنه کې قصیده ولیکله او په ډاک باندې مولانا عبدالقادر ولیکله، هلته موجوده ده. دیوبند ته به لاړو او د اکابرین دیوبند سره چې کوم دنه لوی تړون او تعلق او صاحب د کشف و کرامتو مولانا لطف الله صاحب د جانگیری دا ډېر لوی عالمو، دا د شانور شاه رحمت الله علیه شاګرد دی، او د مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب هم سبق او ډېره زمانه نیوټون کې مدرس و. ما ته قصه کوله چې یو ځل حاجی محمد امین صاحب جانگیری ته چا راوستی و، په یو تقریر کې یو حدیث وی هغه ضعیف و. نو ما په اعتراض وکړو چې دا خو روایت ضعیف دی. خیر دا خبره وشوه، حاجي صاحب وخندل. بیا د ختم نبوت تحریک چلیدو، په هغې کې اکابر علما حکومت قید کړ. په هغې کې مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه، سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه، قاضی احسان احمد شجابادی رحمت الله علیه، او دا لوی علما د غرغشتو شیخ نصیر الدین رحمت الله علیه، دا ټول قید او بند کیو، او دا عظیم مجاهد هم قید او بند کیو، او دای په یو کمره کې په یو کې حاجي صاحب ته سخت تکلیف د پیچش. نو مولانا لطف الله صاحب وایي چې ما داروغه ته ووایي چې نن حاجي صاحب کمره کې دننه مه دغه کوپرې د برنډه کې، نو بارنۍ بیت الخلاګانې ښې وي او دننۍ ډېر بېکاره وي، دروازې نه وي چې یو سړی به کېناستو بل به تېرېدو ښکارېدو به. او حاجي صاحب خو د حیا یو لوی غر و. نو ما ووایي چېره ده، نو سپورډن غوسه شو چې چا ته هم دلته اجازت نشته. زه به ډېر خفه شوم او ما سره د حاجي صاحب غم و.
د نیمه شپه پاسېدم دکه خوب نه راتلو قسم یې خوړو چې حاجي صاحب بار برنډه کې ګرځېدو بیا وی ما سار پټ تپوس وکړو د هغې سپایانو نه چې کوم په ګیټونو دې قسم په خدای دروازې خو دغسې بندې وي بیا به مولانا لطف الله صاحب باقاعده راغی او د حاجي صاحب نه معافي وغوښته چې یو زمانه کې ما تا باندې اعتراض کړی و ما په خپله دا کرامت چې کوم د حاجي صاحب کتلی دی دې ته وایي کرامت دا اصحاب د کشف و کرامتو نو زما وروڼو د دې علماو دا قربانۍ دی چې نن دلته تاسو د الله ذکر واورېدو مونږ ته ډېر ملګري وایي تاسو دې ځایونو ته ولې ځئ ما ته یو خط راغلی و هلکه ما هغه خو د قرآن او د سنت مطابق خلق دی هلته که خو لولي علما راځي حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب راځي شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب راځي زمونږ د ټولو موقر مخدوم العلماء او خطیب اعظم د بجلیګر مولانا غوندې عظیم شخصیتونه راځي نو دې ده که خو مونږ حق بیانو او مونږ وینو چې هلته بدعات نشته مونږ خود پدې او بل مې حاجي صاحب زندگی ما ته معلومه ده چا خو یو عظیم مجاهد دی مونږ خو په دې راځو نو علا کل حال زیات وخت ونعلمه خو نن یو اهمه مسله ده د هغې باره کې م درته لږه رهنمایي کومه آیت مې درته د قرآن لوستلی دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین نن د ملک حالات زما وروڼو بدل دي افغانستان نقشه ستا په مخ کې ده افغانستان کې څه شو د طالبانو څه جرم و امیر المؤمنین ملا محمد عمر چرته یو عیسائی مړ کړی چرته یو فرانسیسي مړ کړی دی قسم په خدای چې یو ماشه به هم هغوی نه مړ کړی او تمام افغانستان هغوی ټوټې ټوټې کو په لکونو باندې نفسونه یې تهې تیغ کړل او 3 لکه بمونه یې پرې وغورځول او واړه واړه معصوم بچي او زنانه هغه ټوټې ټوټې کې دا حال تا سره هم کېدونکی دی که تا نن د علماو مرسته ونه کړه او تا په آینده انتخاباتو کې علما اسمبلی ته ونه لېږل قسم په خدای دا جوماتونه بیا به دا نوراني مذهبي محافل نه ویني مسلم لیگ زموږ وروڼه دي نیشنل زموږ وروڼه دي پیپل پارټۍ والا زموږ وروڼه دي همارونو دا د سیاست خبره نن سبا نه ده خبره د امریکې سره د مقابلې ده بوش مخکې ویلو چې پاکستان کې 2.5% مسلمانان هم نشته یعنی په سلو کې 2.5 مسلمانان دي او 97 هغه ټول چې کوم نه بی دینه دي نو که خدا نه خواسته دا یو څو علما چې قوم منتخب کړي دي او متحده محاذ ته دې الله جزای خیر ورکړي چې هغوی د حالاتو نزاکت ته وکتل او ټول په خپله کې یو شو هغه فروعي اختلاف بالای طاق کېښودو تا به پرون وی چې خپله مولایان یو نه دي نو مونږ ته لا څه وایي اوس ته دا ګیله روکه ده اوس زما وروڼو ستاسو د ایمان امتحان ده ګورئ انتخابات نه دي د مؤمن د ایمان امتحان دی ستا په ووټ باندې د ملک تقدیر لګیا ده بدلیږي په دې ملک اسلامي نظام ستا په ووټ باندې راځي په افغانستان کې په یو کور کې 10 تنو د شهادت جامونه نوش کړي دي کلمه آسانه نه ده چې ته د مسلمان یم او د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې دپاره پیغمبرانو قربانۍ ورکړي دي د دې مبارکې کلمې دپاره د رسول الله مبارک غاښونه مبارک شهیدان شوي دي صحابه کرام شهیدان شوي دي تابعین او تبع تابعین او د دیوبند تاریخ ستا په مخ کې دی انګریز لیکي چې د میرټ نه تر دهلي پورې د سړک نه دواړو طرفونه ته چې کومې ونې وي هرې ونې سره موږ یو عالم پانسي کړی دی او ژوند کړی مو دی او یو انګریز هسټري اف انډیا کې لیکي چې د دهلي یو جیل ته ورالم نو د غوښې د سوځېدلې غوښې بوی راتلو
ورالم نو علماء پانګارو باندې سملولیو سوځېدلیو لیکن سات یې نه وتا نو زما پې رحم راغی تماچه مې ډکه کنه یو مې په تندي باندې ویشتو ستا علما د هند او اکابرین دیوبند قربانۍ کړي ځکه دا ملک آزاد شوی دی دا ملک د علماو په قربانو باندې آزاد شوی دی نو زما رونو زمونږ اکابرو قربانۍ ورکړي دي بزرګان خو ډېري خو اکثر ګوشه نشیني جهاد ته ډېر کم اولیاء الله راځي داسې شخصیت چې هغه پیر طریقت می او شاسوار د جهاد می داسې کسان ډېر کمی عبدالله ابن مبارک هغه عظیم شخصیت ته چې د طریقتم یو لوی امام د فقه لوی فقيه لوی محدث لیکن جهاد کې به د ټولو نه مخکې ولاړو د هغه یو ملګری د فضیل ابن عیاض هغه مکه مکرمه کې په عبادت کې به مشغولو حلاله مزدوري به کوله او د خانه کعبه طواف او په هغه ځای کې نوافلو تهجد او په تلاوت کې به مشغولو یو ځل عبدالله ابن المبارک په جهاد کې ده په جهاد کې یو سړی ورته وی دو خو خانه کعبه ته ځم نوې زما دا خط زما ملګری فضیل ابن عیاض ته ورسوه هغه خط کې یو قصیده ورته لیکلې وه ورته ویلي یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب لویا قصیده ده او په حرمینو کې عبادت کوونکي زما ملګریا اے فضیل ابن عیاض یا عابد الحرمین لو ابصرتنا کته زما لګه تماشو کی ما سره چې کوم مجاهدین په میدان کارزار کې دي او د الهی کلمت الله د پاره جنگيږي کته لګه زمګه نندارو تماشو کا لعلمت انك في العباده تلعب تا ته پته لګی چې ته په عبادت کې لوبه کې د مکه مکرمه او د مدینه منوره هغه نورانی فضاګانې زمونږ د سرتاج لیکن عبدالله ابن مبارک ورته چې لګ میدان کاردار ته خراشه کنه دا د جهاد څنګهرم لګو ګورا خبر یې فضیل ابن عیاض سوکته دا یو لوی ولی الله د لوی ولی الله هارون الرشید حج ته ورغه او د خانه کعبه غلاف نیولې د ملتزم کی خدای تاسو موږ ټول بار بار بولي ملتزم چې اوسړې ونیسي نو کډیر څنګه دلوي قاسي القلب هغه تم به اختیار جړه چې کوم نه راشي هارون الرشید کوشش کوي لیکن جړه ورته نه ورځي ډیر سات ولاړ دی او دعاګانې غواړي او دا د ماسوتن نموز نه پس واقعا ده وزیر ته وایي چې د خدای انصاف دارا چا عالم ته مې بوزا چا بزرگ ته مې بوزا زما پړس چل شوی ده چې ماته جړه ناراضي دا بادشاہانو د دې زمانه جرنیلان او بادشاہان دي دا زمانه بادشاہانو دا خود علماء دشمنان دي هغه به د علماء خدمت ته تل چې چا عالم ته مې بوزا هغه ورته دلته خو عبدالرزاق ابن حمام دی دا لوی محدث دی په 12 جلد کې المصنف لعبدالرزاق چاپ شوی دی او د مخکې ورځو کې تفسیرم چاپ شو دا ډېر لوی سړی دی لاړو بادشاہ وزیر د عبدالرزاق دروازه وډبوله هغه د دننه आवाज ورکو چې من بالباب دا دروازه څوک ډبای وزیر ورته وی عجب امیر المؤمنین راغله دغه ته روزه
یکدم عبدالرزاق ابن حمام راوتو هارون الرشید سره تر غاړه وتو مرحبا ورته وی وزیر ته وی د خدای انصاف دارا امیر المؤمنین خدامګه ملمده زبده غفتم غیره بس هغه د خانه کعبه د طواف نه پس ملتزم کې ولاړو به راته وی چې ما چا عالم ته بوزا هغه ورته ډېری خبرې وکي لیکن د بادشاہ پړ کې رقت او نرمي پیدا نشوه او کافی اشرفی ورته ورکی وزیر ته وای چې بل عالم ته مې بوزا زما د زړه سخواله هغه نه نرمیږي خدای دې خیر کوي الله دې ما ته هدایت کې معلومیږي معنا سو ګناه شوی د چې خانه کعبه ته راغله مو رقت قلبی نشته هغه وی چې دلته سفیان ابن عیینم یو لوی محدث او مفسر دی بیاغه ته مې بوزا دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د پای عالم دی سفیان ثوری سفیان ابن عیینه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا د یو درجه علما دي د شپې صحیحت رشوی وا سفیان ابن عیینه ته دروازه وډه بولا اغم د دنن आवाज ورکو چې من بالباب دا دروازه سوق دبای وزیر ورته وی عجب امیر المؤمنین راغله سفیان ابن عیینه راغه او د هارون الرشید درجه ورته معلومه وا ترغاړه وته مرحبا او بیا ورته وی چې زبده غوښتم وی بس هغه ورته بلا خبرې وکي لیکن اثر نشو هغه ته بلا اشرفی ورکی وزیر ته وی چې عالم ربانی ته مې بوزا چې مرد قلندر ته زه خو پزان یریږم دیجدل ته عالم د فضیل ابن عیاض خو هغه ډېر غصنا کم دی وی بس دغه مولا ته مې بوزا چې کم غصنا کی د شپې کافی حصہ تیر شوی دا فضیل ابن عیاض تورالو او دروازه وډه بولا هغه بره پچت باندې په خپل عبادت کې مشغولو دای دروازه ډه به هغه چې د نفر نه فارغه شونه आवाज کو من بالباب وزیر ورته وی عجب امیر المؤمنین راغله داغه دعوت قبول کا ناغه برن आवाज کو چې مالی ولی امیر المؤمنین ضامیر المؤمنین سکو دا ورته وی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم الله تعالی حکم ده وزیرانم لم یبج وزیران نو چې جهاد او دهشتګردۍ کې فرق نشي کوله اگر افغانستان اسلامی حکومت او اسلامی حکومت منی نه وزیرانو د قران مجید آیت ورته پیش کو اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم هر فضیل ابن عیاض ورته جواب ورکوي والله ما فرغت من الله ورسوله دا خدای او دا رسول دا کار نه لا فارغ شوی نیمه وزیرم حیران شو وزیر ورته وی چې ومن دق بابا کریم فتح څوک چې د سخی دروازه ډبای نو سخی ورته دروازه لړکای نو مجبورن فضیل ابن عیاض را کوز شو او دروازه ورته لری کا او د یو دیوال سره ولاړ دی او د خدای ذکر کوي په تور تیار کې بادشاہ ورننه وته او وزیرم نستاسو تجربه ده چې په تور تیار کې سړی او کمرې ته ورننه دي نو لاس مخ کې داسې لګي چیرې د ما تندې استرګه سره ټکراو نشي نو بادشاہ داسې لاس لګي نو د بادشاہ لاس د فضیل ابن عیاض په لاس باندې ولګېدل نو فضیل ابن عیاض وی الله د بادشاہ سلامت دا لاسونه خو درې خمونم زیات نرم دي کاش چې د دوزخ په اور باندې نسوځي ده بادشاہ مغزه کې به و سره پریوتو او لکه څنګه چې یو سړی ګډ حلال کی او لطخ به ټکای دغه چې کوم نو حال پراغه وجد پراغه او چې هوش کې راغې نو ماته څه نصیحت وکړو د ورته یو خبره کوله او بادشاہ باندې وجد راغه او جړل به سو زله او جړل
او ټوپونه وال راوال بادشاہ بے ہوش پروت تھے او دا وزیر ورته جی بس کو اس پہ رحم وکړه اس پہ لګ رحم وکړه دا داسې ټوپونه وال چې بادشاہ کې زخمی شو فضیل ابن عیاض ورته دا بادشاہ هارون رشید خسړې ده کده خنانو ماغونه فقیر سړی ته بنراتلو خو تاسو وزیران ډیر خطرناکي تاسو ورته وایي چې ته خو فرشته ته خدا سي که تاسو بادشاہانو ته په منکر باندې تنبیه کوله چې دا خبره خنه ده نو دای نه بغلطی نه کیدی خیر بادشاہ په هوش کې راغی او فضیل ابن عیاض ورته چې بادشاہ سلامت ملمه بس ته ورشه تا زما ډیر وخت چې کوم نه هغه واغشتو بس ته بادشاہ ورته تا باندې قرضې شته ما باندې بلا قرضه ده نو بادشاہ سره بلا اشرفای پاتې وي هغه ټوله ورته مخې ته کېخي وینا ټوله اشرفای اوچته کا ما در سره خوکل نو ما سره بد کې ما در سره خوکل ما در ته قران او حدیث بیان کو دا پیسې ته په خپل مزدوري ګټلې کړه بیت المال لی ما ته د بیت المال پیسې ولې راکې بادشاہ ته وی دی په مخه مخه بادشاہ او وزیر راوته د دروازه بند کا او بادشاہ او وزیر دواړه حیران دي چې فضیل ابن عیاض خو واقعي او قلندر دی التا فضیل ابن عیاض تخپل بیبي وای بیبي دا خبره اورېدې فضیل ابن عیاض ته وای د خدای انصاف دارا پتا خو بلا قرضی دي تا خو د بادشاہ نه پیسې نه وي غوښته هغه خپل درکولي فضیل ابن عیاض ورته وای ما باندې د خدای قرضی دي ما ته د بیت المال رقم غشتل مناسب نو خو ورته غو تا ته ډیره پمینه او محبت تر کولی بادشاہ دا خبره باراوري بادشاہ ولاړ دی او وزیر هم ولاړ دی د بیا وزیر دروازه وډبوله یاره چې کله پیسې بمږ نه واغشتي هغه به اوس په خبره په اثر کړی چوکې را واغشته به تاسو لا ولاړې دمغه خبره اوري بادشاہ مخ کې او دا ورپسې فضیل ابن